چې کاپور هم زموږ په دې علاقې کې موجود ده، بل اړخ ته ما سمپل راوړی دی او د انټي ذخایر هم ماته پکې میلاو شي. امازي او د بیټګلۍ او د برګدون د خلکو سره د مداخله دا یوه علاقه ده، جغرافیایي لحاظ سره دا یوه حته ده. دلته یو کم از کم چې ضلع نه وي نو کم از کم د تحصیل درجه دې ورکړی شي منظور شو، نو دا د دغه علاقو دپاره به ډېر د یو مستقبل دپاره به ډېر ښه خبره به وشي. पे जिन लोगों के साथ गवर्नमेंट का सलूक और रवैया मुनासिब ना हो, उनका हक न मिलता हो, तो फिर बगावत की सूरत में, इनकलाब की सूरत में एक आवाज़ उठती है. उसके به یو میټینګ اګدو، یو جرګه سیستم به جوړیږو او هغه جرګه سیستم چې کم دنو موږ به خپل درخواست یو اپیل چې کم دنو خپل هر یو ادارې ته چې کم ځای کې سیاسي خلک دي، سرکاري خلک دي، کم ځای کې چې دا خلک دي، نو انشاءالله موږ د خپل دا سوچ او دا دغه خپل دا جړه د خپل دا فریاد به موږ انشاءالله هغه ایوان ته رسو چې کم ځای کې د دې خبرې ضرورت دی. السلام علیکم درنو خوږو قدرمندو کتونکو، دواخان جانان یم او دا وخت په بیرګلۍ کې ناست یم چېرته چې راسره د دې ځای د دې مې ډېر خواږه، ډېر جانل، ډېر پوه او ډېر اجتماعي سوچ والا خلک ناست دي. یو طرف ته که دغه خلک د سماجي کارونو کې یو تنظیم په تور باندې خپل کار کوي، نو بل طرف ته د ګدون او د امازي په هغه پاتې علاقو کوم چې د حکومت د ضلع هریپور د اډمنسټریشن یا د هغې د سیاسي خلکو د نظره پاتې دي، او بلکې د ثوابۍ دغه حصه د ثوابۍ د معیار هم نه ده، د هغې نه هم وروستو پاتې ده، او د تورغر د معیار دا وخت دا دواړه علاقې نه دي پاتې. دې سره لږې خبرې کوو چې یاره دې د دې ځای ستونزې، د دې ځای مسلې هغه څه ګڼي او د دغې حل چې دی هغه څه ریکمنډ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دواخان بھائی ډېره مننه، ډېره شکریه چې تاسو دلته رالی او زموږ د تنظیم ملګرو ته ټیم ورکو. علي زرشاه مې نامه ده، د کونډ کلي بیرګلۍ علاقې سره تعلق لرم. په هیلث کې کار کوم، پیرامیډکس انسټیټیوټس مې دي په هزاره کې، او کنسټرکشن سره بیرګلۍ کنسټرکشن کمپنۍ نوم سره په کنسټرکشن کې او په معدنیاتو کې کار کوو. سراج بھائی ما سره په د بیرګلۍ کنسټرکشن کمپنۍ کې پارټنر دی. دواخان بھائی ډېره شکریه، ډېره مننه چې تاسو رالی او زموږ د بیرګلۍ اواز تاسو اوچتوئ او دنیا ته زموږ د اواز مخکې کوئ. د بیرګلۍ علاقې د امازي د بیټګلۍ تینولو او د برګدون یونین کونسل او ګاباسنۍ او د یونین کونسل غني چترې حوالې سره تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو چې صوابۍ یو د تماکو یو ډېر غټ انکم سورس دی په کې پي کې، ډېر غټ انکم کېږي په صوابۍ کې، او د هغه حوالې سره زموږ د برګدون د علاقه ډېره انتهایي پسمانده ده، ډېره پاتې ده. په ګدون کې انډسټریل اسټیټ دی، د هغه هغلته د زموږ لیبرو، زموږ مزدورو، زموږ ټیکنیکل کسان د برګدون داسې نشته دی چې هلته کې انډسټریل اسټیټ کې خپل روزګار په یو ښه طریقې سره عزت سره دغه کړي. دغسې که تاسو د هریپور خبره وکړه، نو هریپورو قدرتي طور باندې د بیټګلۍ یونین کونسل تینولو او د امازي یونین کونسل منځ کې قدرتي طور باندې یو کرښه راښکلې شوې ده د توربیلا ډیم په دغه باندې. نو دا خلک جغرافیایي لحاظ سره هیڅ طریقې سره نه صوابۍ سره سوټ کوي او نه هریپور سره، بلکې زه به دا وایم چې د تورغر مداخل چې کومه تپه ده د هغه منځ کې برندو او د اباسین د وجې هغه هم د بقایا د تورغر سره بالکل جغرافیایي لحاظ سره نه سوټ کوي. د دغې علاقو د تورغر د مداخلو د یونین کونسل امازي او د یونین کونسل بیټګلۍ د برګدون د غني چترې او د ګاباسنۍ یونین کونسلو عوامو ته به د جرګې په شکل سره زما دا درخواست دی چې دا خلک د یو شي، په هر یو کلي کې د جرګې یو کمیټي جوړه شي او د امازي او د بیټګلۍ او د برګدون د خلکو سره د مداخله دا یوه علاقه ده، جغرافیایي لحاظ سره دا یوه حته ده. دلته یو کم از کم چې ضلع نه وي نو کم از کم د تحصیل درجه دې ورکړی شي. د تحصیل باره کې به زه دوی ته د یو موضوع خبره به کومه چې تحصیل په بیرګلۍ نوم سره په تریت کې، تریت نه یوه لاره اچنۍ منګلچۍ او سالار ته تلې ده، یوه لاره په اپر ګدون کې منصور ته تلې ده،
او یو لاره بیټګلۍ ته تل د غابیانې او بیټګلۍ ته یو لاره سیده په بیرګلۍ باندې امازي سره او مداخل سره ټچ کیږي. دا یو زبردست قسم جنکشن دی او هر طرف ته هر یونین کونسل ته مناسب لاره ده، برابر لاره ده. او تریت کې یو اواره ځمکه ده، اواره علاقه ده. بله خبره دا ده چې تریت ځمکه د استانهدارو ځمکه ده. استانهدارو همیشه دپاره زموږ د پښتنو قبیلو تقسیم چې د 200 کالو مخکې چې څومره تقسیم شوی دی نو هغه هر یو پښتون قبیلې منځ کې استانهدار له کلې علاقه ورکړی شوی دی. نو دغه غاباسنۍ د امازي د تینول د ګدون منځ کې د ګڼیکوټ او د غابیانې او غاباسنۍ یو استانهدار کلی دی چنۍ سره. نو دک استانهدار به اوس هم د ګدون او امازي او د تینول منځ کې د یو جنکشن کردار به ادا کوي. او دې ځای کې یو تحصیل منظور شو نو دا د دغه علاقو دپاره به ډېر د یو مستقبل دپاره به ډېر ښه خبره به وشي، دې علاقې ته به ډېره قاعده پیدا شي. به ډېر ښکلی کوېسچن دی وکړو. د ځای د متفق کېدو دپاره هم اول نه وی چې دا د ګدون امازي او د تینول منځ کې یو جنکشن دی او د استانهدارو کله دی. نو موږ د تحصیل نوم هم نه د ګدون امازي ږدو نه تینول ږدو، دا د بیرګلۍ د ټولو کلو منځ کې بیرګلۍ په نوم سره او د استانهدارو په علاقه کې به دا تحصیل جوړ شي. امید دی چې دا درې واړه تپې به په دې باندې به اتفاق کوي. او پاتې خبره دویمه خبره ستاسو د انکم سورس نو د وهان بهی ما تاسو ته اول نه وی چې زه په معدنیاتو کې په هیلث کې او په دې کې کار کوم. ما ته خپله پته ده په دغه علاقه کې یو انچ ځای د لیز نه پاتې نه دی. دا ټوله علاقه کې ډېر غټ لیزونه شوي دي او د ګرینیټ په شان د مختلف قسمو معدنیات دي. ډېر زیات انکم به یې که دا د دغه علاقې د معدنیاتو مخامخ راغلل او چلیږي هم د علاقې نه دنیا شی معدنیات چلیږي. بل موږ سره ځنګلات دي، ځنګلات دي، ټوریزم د موږ سره د علاقه کې ډېر غټ ټوریزم دی. نو انشاءالله ټوریزم نه، معدنیاتو نه، ځنګلاتو نه او درېمه موږ سره توربېله ډیم رایلټي ده. که موږ سره دا تحصیل جوړ شو په د تریت کې نو موږ ته به کم از کم د 4 ارب روپۍ رایلټي ده د توربېله ډیم په مد کې. نو د ټوپۍ تحصیل ته دې ټایم ته 12.5% میلاویږي، دغسې غازي تحصیل ته 40+ میلاویږي او دغسې مداخل دربند ته میلاویږي. نو چې موږ د مداخل علاقه موږ ځان سره کو، دا بیټګلۍ او مازې موږ ځان سره کو، د ټوپۍ تحصیل دا پسمانده علاقه کو، نو دا بالکل د اباسین او د توربېله ډیم سره لګېدلې حته ده د یو سر نه تر بل سره پورې. نو هغه چې کم تقسیم او طریقه کار دی نو موږ ته به کم از کم 40% 50% د هغه رایلټۍ نه به هم راځي. دا یقین وکړه چې دا تحصیل به د KP یو مالدار ترینو او د ښه انکم سورس به دوی سره ډېر زیات دي او چلېدو والا تحصیل به وي. بله خبره دا ده چې د موسم لحاظ سره ډېر ښکلی موسم دی. دلته کې چې کومې یونیورسټیانې جوړې شي، دلته کوم کالجونه جوړ شي، نو د پېښور نه او د صوابۍ نه، چارسدې نه او د پنجاب نه به ګرم علاقو نه به خلک به دې ځای ته به صرف د موسم په وجه به دلته داخلي کوي، دا یونیورسټیانې به چلیږي. درېیم کوېسچن د وهان بهی تاسو د ځمکې دپاره وکړه چې ځمکه به دا خلک به ورکوي یا که نه ورکوي د تحصیل دپاره. نن موږ سره کار شروع دی په 19 د باګڼ کې یو ډیګري کالج منظور شو او په هغې کې کار شروع دلته یو 2 منټه زور لیدلم. نو ما تپوس وکړو چې بهی دا تاسو کار څنګه شروع کړو؟ نو هغوی وویل چې دا 32 کروڑ روپۍ دي او په دې کې 4 کروڑ روپۍ د ځمکې ګورنمنټ ورکړي دي، خلکو ته میلاو شوي دي. نو که دغسې دا پیمنټ خلکو ته میلاویږي نو یو خو د دې علاقې پیدا هم ده، بل د خلکو د ځمکو ګورنمنټ سره څه کمې نشته، پیمنټ دې کوي او تحصیل دپاره د ځمکه حالي. الرحمن الرحیم، मेरा नाम सराज खान तनौली है, मैं सोशल वर्कर हूँ. सबसे पहले तो मैं वतन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ वतन न्यूज़ को. वतन न्यूज़ ने चंद जगह पे, चंद मकाम पे, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पे हमारे नाड़ा माज़ई, अपर गदून और बेडगली की आवाज़ बने. असल में बात ये है दुआहान भाई के अपनी बेबसियों पे रोना आता है. मुझे कभी कभी ये जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे कहावतें याद आ जाती हैं. और पुराने ज़माने की बात है कि एक चौधरी ने दूसरे चौधरी की दावत की, तो चौधरी चला गया उसकी दावत पे, तो साथ अपना गामा मिरासी भी ले गया. उस वक्त एक कॉन्सेप्ट था. तो जाते ही चौधरी साहब ने दूसरे गांव के चौधरी को देख का इख्तियार भी दे दिया, जो खाने देने का. उस टाइम ये बड़ा को रिसेप्शन पे बड़ी वो इज़्ज़त समझी जाती थी उसको. तो वो जब गामा मिरासी ने देखा कि वहाँ पे चिकन, मटन, बीफ, चावल सब पके हुए, खुशबू ही खुशबू, तो गामा मिरासी देख के पास बैठा वो अपने लिए डालने लगा. तो चौधरी ने उसे खिदमत में अपने साथ बिठाया. तो चौधरी ने कहा, गामा पुत्र तुम्हें याद है
बाद में खा लेंगे हम। एक देग ख़त्म हो गया, दूसरा ख़त्म हो गया, तीसरा ख़त्म हो गया, चौथा ख़त्म हो गया, पाँचवा ख़त्म हो गया। आखिरी देग था, गामा से बर्दाश्त नहीं हुई, तो जब उन्होंने अपने लिए उठाया तो कह रहा गामा पुत्र। फिर चौधरी साहब ने कहा गामा पुत्र तू मन याद है। तो गामा ने कहा खुदारा चौधरी साहब मुझे अपनी याद से निकालें वरना देग ख़त्म हो रहे हैं। तो सियासी सलूक तो हमारे साथ कुछ इस तरह होते हैं, हम सिर्फ याद होते हैं इलेक्शन के दिनों में, और इलेक्शन के बाद तो मैं तो नहीं कहता हूँ, ये आपको ये मंज़र देखें, ये हालात देखें। जिस तरह आपने रोड की बात की, तो बदकिस्मती से ये रोड एक तरफ से तो खुशकिस्मती भी कहा जाए, ये 3 डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ आता है। डिस्ट्रिक्ट स्वाबी, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर और डिस्ट्रिक्ट तोरगढ़ से होता हुआ डिस्ट्रिक्ट बुनैर से जा मिलते हैं। अब 4 MNAs आ गए इसमें, 7-8 MPA आ गए इसमें, लेकिन बात वही गामे वाली है। हमारे साथ तो गामे वाले का हिसाब होते हैं। हमारी अगर कुर्बानियाँ देखी जाए तो तहसील बनने से पहले यहाँ पे तरबेला डैम को आप देखें, हमने पाकिस्तान के साथ नो कमेंटमेंट इल्हाक में हमारी डिमांड ही नहीं थी। फिर उस वक्त बाद में हमें गदून आवाज़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी कोई ख़ासा वो गामे वाला काम हमारे साथ हुआ। उसके बाद आप देखें हमारी NHR, हमारी रायलिटी, जिसमें हमारी यूनियन कौंसिल बैठगली आमाज़ी की हमारी कुर्बानी है। हमारे आबा अजदाद ने यहाँ से हिजरत करके गए, हमें उसका सिला भी नहीं मिल रहा। आपने बात की कि तहसील के हवाले से आपने बात की, तो तहसील के हवाले से देखें, आप तारीख़ उठा के देखें, कोई कौम भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंग्लिश लोग इंग्लैंड से अलहदा होना चाहते हैं, कैनेडियन कनाडा से अलहदा होना, अमेरिकन नहीं। जहाँ पे जिन लोगों के साथ गवर्नमेंट का सलूक और रवैया मुनासिब ना हो, उनका हक ना मिलता हो, तो फिर बगावत की सूरत में, इनकलाब की सूरत में एक आवाज़ उठती है। मैं जहाँ से अपनी ज़िंदगी में देखता आ रहा हूँ, जितनी फंडिंग मेरे रिलेटेड इन इदारों से, मुझे एक फंड, हमारे एक हिस्से का मुझे अंदाज़ा है, हमारा कितना हिस्सा होता है, उसमें हमें कितना मिलता है, कितना हिस्सा डिस्ट्रिक्ट स्वाबी का होता है, उससे अपर गदून को कितना हिस्सा मिलता है। तो बुनियादी चीज़ ये है कि देखें दोहान भाई, हमें फंडामेंटली हम लोगों को आपस में बैठना होगा, और ये जो गदून, अपर गदून हो गया, यूनियन कौंसिल बैठगली हो गई, यूनियन कौंसिल नाड़ा माजई हो गई, और हम तो दावत दे रहे हैं अपर तोरगढ़ को भी, जो अपर तोरगढ़ का एरिया है। अगर हमें यहाँ मरकज़ी पॉइंट तरेथ में हमें एक तहसील मिलती है, तो देखें तमाम फैसिलिटीज़, जैसे जुडिशरी हमारे पास होगी, हमारे पास डेवलपमेंट इदारे होंगे, हमारे पास एजुकेशन के लिए कॉलेज होंगी, हमारे पास बाकी जितनी भी फैसिलिटी आप देखें वो हमारे पास होगी। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि हमारे लोग तो यहाँ से अफोर्ड ही नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट हरीपुर को, तो लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा। आज तो यकीन खा लें, हालात हाजरा को अगर आप देखें तो हमारे लोग इतने तक पासमानदे हैं कि इवन हर एक आदमी को डिमिसाइल का पता तक नहीं होता। उसके लिए उसने इलाके से जो काउंसलर मुंतखब होता है उसको कहते हैं कि राजा मासरा डिमिसाइल जोड़ का। पासमानदगी की वजह ये हमें फैसिलिटीज़ दी नहीं गई, हम फैसिलिटीज़ से नाशना हैं, हमें फैसिलिटीज़ से आशना होना पड़ेगा। तो तब जो सही बुनियादों पे हमारा काम, हमारी कौम की तकदीर, हमारा एक आइडिया है, मेरी सोच है, इसके अलावा हमारे पास कोई सच्ची अपॉर्चुनिटी और कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं है कि हम लोग आपस में मिलकर इत्तेफाक से अपनी मिट्टी पे अपना इख्तियार बनाएं। तेना हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सतारा। जो लोग होते हैं, सोशल लोग होते हैं, इन लोगों को वर्किंग करनी पड़ेगी, पॉजिटिव माइंड से लोगों को उजागर करने पड़ेगा। आप तारीख़ उठा के देखें, जिन कौमों ने फतूहात की उन कौमों में 10 लोग उजागर थे, 90 लोग सोए हुए थे, 90 लोगों को 10 लोगों ने उठाए। जब उठाए तो उससे फिर एक, जैसे कहते हैं, लश्कर बने, उससे फिर फतूहात हुई है। तो जो मेच्योर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस चीज़ को जो लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, उन लोगों को कौम में ये शऊर उजागर करना होगा कि हमारा बुनियादी हक हमें किस तरीके से मिल सकता है। तो जिस तरह अली भाई ने बात की कि अक्सर भाई लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे इनकम क्या है, ये देखें, एक पॉजिटिव, एक अच्छा क्वेश्चन है। यकीन जाने हमारे साथ मिनरल्स, इतना मिनरल्स है, इतना मिनरल्स, अब फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई आना भी नहीं चाहता, यहाँ पे रोड नहीं है। मिनरल्स वाले अगर स्टार्ट भी लेते हैं तो उनको, उनका जो कहते हैं ना, तोल न पारसंग सेवाश, उस तरह पश्तो की कोई मिसाल है, वो बन जाती है। फैसिलिटीज़ होती तो तमाम लोग यहाँ पे काम करते। यहाँ पे चाइनाज़ कंपनी, अली भाई से हमारी एक मीटिंग भी हुई थी,
चाइनाज़ वालों से। चाइनाज़ वाले आना चाहते हैं, लेकिन हम उठाएंगे, हम चाइना को, हम बाकी मुल्कों को हम कहेंगे कि हमारे पास है मिनरल है, हमारे साथ हमारे पास मादनियत है, आओ। तो इसके लिए हमारी इनकम की तो वो बिल्कुल भी बुनियाद बात है कि हमारे पास इनकम नहीं है, एक स्टेबल तहसील होगी। पर्सनली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा उठें और अपना हक हासिल करें। इस मुल्क में हक छीनना पड़ता है। ये गिले शिकवे ये कमज़ोर कौमों की निशानियाँ होती हैं। जो कौमें मजबूत होती हैं, जो कौमें ताकतवर होती हैं, अपना रास्ता ख़ुद बनाती हैं। तो हमें अपना रास्ता ख़ुद बनाना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा, हमें यकजा होना पड़ेगा और हमें इस पर सोचना पड़ेगा कि आया ये ऑप्शन हमारे लिए कितनी बेहतरी ला सकते हैं। खुदारा फ़ीमेल वोट कास्ट करें। हमारी वोट बैंक 8,000 है, जो 2,000 कास्ट होती है, तो फिर वो मिसाल है ना पंजाबी की, जितना जुस्सा उतना हिस्सा। तो फिर जुस्से के हिसाब से हमें हिस्सा मिलता है। तो हम अपनी वोट बैंक भी ज़्यादा करें ताकि इन लोगों को यहाँ अपनी इनकी तवज्जो का मरकज़ बने। मखکې زه دواخان نور ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته زمونږ د غریزه علاقې ته رالی او زمونږ آواز جوړ شوی. ستاسو یو جهان مننه. موږ یو واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی، هغې کې موږ دا ټولو ته دا یو اپیل کړی دی چې تاسو هر یو د کلي کمیټي به جوړو انشاءالله. د تناول، امازې، اپر ګدون او دا څومره چې کلی دی ډاکټر علیزر صاحب تاسو ته یاد کړه، نو زه د دې کې به انشاءالله کمیټیانې جوړو او چې کله کمیټیانې جوړې شي نو بیا دلته انشاءالله د بیرګلي ایریا ریسټ هاوس کې څنګه چې تریت کې به موږ دا تحصیل قیام خبره کړې ده، نو د ریسټ هاوس کې به یو میټینګ ایږدو، یو جرګه سیسټم به جوړیږو او هغه جرګه سیسټم چې کوم دی نو موږ به خپل درخواست یو اپیل چې کوم دی نو خپلو هر یو ادارې ته چې کوم ځای کې سیاسي خلک دي، سرکاري خلک دي، کوم ځای کې چې دا خلک دي نو انشاءالله موږ دا خپل دا سوچ او دا دغه خپل دا جړه دا خپل دا فریاد به موږ انشاءالله هغه ایوان ته رسو چې کوم ځای کې د دې خبرې ضرورت دی. خپلې تنظیم انشاءالله خپل مطالبې به ایږدو چې زمونږ مطالبې یو سړی پوره کوي، که هغه کم هم پارټي سره وي، که پی ټي آی والی، که نون والی، که پیپل والی، که څوک هم وي، زمونږ د غریب علاقې ته څوک نظرثاني کوي خو موږ به هغه له ووټ ورکوو، او که زمونږ نظرثاني زمونږ د غریب علاقې ته څوک نه ګوري په ښه نظر، دغه شان مور د میړې کوي ورسره، نو ووټ په انشاءالله دوی ته دا ځل نه میلاویږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم مشتاق احمد دی او زه په معدنیاتو ماین اینڈ منرل ډپارټمنټ کې زما خپله کمپنۍ ده راک فاسفیټډ هتار هریپور کې پی کې پاکستان باندې ایم ډي ام د هغې خپلې کمپنۍ، او زما تقریبا د 2014 نه په دغه فیلډ کې زاړه یم او رزق پکې لګېدل خپل کار کوو. ماربل هم شته، ګرینایټ دي او سپیشلی ګریفایټ هم پکې موجود دی. لکه بله ورځ موږ لړو نو خپل هغه ماین ته زه دننه شلم، ما سره چاینیز راغلي وو، نو هغه ماین نه ما په خپله چې کوم دی ډېر هائی پرسنټ والا ګریفایټ راوویستل، هغه شی انتهایی اکسیپټیبل کو. باقي زمونږ د ګدون ایریا چې کومه ده نو په دې کې هم ګریفایټ موجود دي. دغه تورغر علاقې ته چې لاړ شي بل استنه ما یو ګاډی معلوم اوچت کړ، ډېر بهترین ګرینایټ دی، دغه دی ګریفایټ دی پکې. ګرینایټ دغه دی زمونږ د کونډ علاقې کې هم موجود دي. باقي دغه ده کې کته د بیسک علاقې دغه ده کې چې کوم دی نیټرایټ هم موجود دی او د کویلوم ذخایر دلته کې موجود دی. زما سرچ په دې باندې ډېر شوی دی. د سبسټونو ذخایر هم دلته کې زیاتر موجود دي. او باقي ګران وروره د برایټیم چې کوم دی یو ملګري راته پیشنګویي کړې ده. بار کې دا دی چې زموږ د علاقه چې کوم دی الحمدلله مالامال ده، لیکن دا دی چې دغې دپاره دا دی چې زموږ د خلکو کې اویرنس نشته، او د اویرنس که دی ته موږ ورکو نو ټیلنټډ خلک په دې زموږ معاشره کې موجود دي. خو زموږ دا خلک چې کوم دی د ګورمنټ د وجې د عدم نظرثانۍ په وجه باندې چې کوم دی د ډېر زیات محرومه دي. موږ په خپله باندې چې کوم دی د دغې فیلډ ته چې تلي نو موږ یو طریقه کار یو شوق او یو فن زده کولو، الحمدلله که الله پاک یو میدان راله راکړه او په دغې کار کې چې کوم دی الحمدلله یو تجربه الله رب العالمین راکړه. نو دا ده چې زما د ګورمنټ پاکستان ته دغې ټولو خلکو ته دا اپیل دی چې دغه زموږ د علاقو کې چې څومره لیزونه شوي دي یا نه دي شوي نو راشي تپوس وکړئ. موږ به تاسو له چې کوم دی د هغې هغه توجه راکړو چې یاره دلته کې دا پلانکې شی موجود، تر دې پورې چې کاپر هم زموږ په دې علاقې کې موجود ده. بل ما سمپل راوړی دی. کاپر یو انتهایی بهترین ایټم دی په دې دغه کې که نه.
او د هغې ما خپله سمپل راوړی دی جي ډېر وی آی پي شی دی او د انټي ذخایر هم ماته پکې میلاو شوي دي خو دا دی چې دا ځینې خبرې خلک ځان سره پټې ساتي موږ خو بس صرف تر دې پورې چې یاره سزا کې لیز شوی دی یا نه دی شوی که لیز نه وي شوي او هغه دی ته موږ لړ شو نو بیا ګورمنټ اف پاکستان موږ پسې راځي زموږ خپله علاقه کې هغه موږ خپل هغه شیز ته نه پرېږدي ستا په کور کې به چې کوم دی د ایبټ کې زموږ یو ملګری دی هغه غریب د ورځې ګرځي دیړې کوي او د هغه د کور د لاندې چې کوم دی فاسفیټ 28-30% پراته دي هلته هغه باندې لیز نه دی شوی نه پرېږدي ما ورته ویم یار ورته دا ته ولې لیز دې باندې وکړه هغه یې باندې ته هغه پرېږدي نو حالانکې سونه هغه د کور د لاندې پراته ده کټ ته لاندې سونې د پاسه هغه وده کېږي لیکن بدقسمتي دا ده چې زموږ د عمل چې چلیږي دا د نورو په اشارو چلیږي موږ ته پته ده دی که لغونده اجازت موږ د خلکو ته راکړي زموږ د ملک پاکستان قرضې څه کوي چې دی به یو په ډبل بل له ورکول شروع کړي دومره شیزونه په دې کې پراته دي زموږ خپله دا تجربه ده چې صرف د ایبټ د غرونه نه دي دا چې صرف د خزانې ته وقف کړي که نه د پاکستان څه کوي چې چاینه به هم دی په پیسو باندې والي چاینیز ولې راځي زموږ په دې علاقو کې دا کېږي ملیشیا نه بله ورځ موږ سره پارټي راغله اپتای شوې ده او هغوی چې کوم دی دلته کې ګرځېدل انټي دپاره ګرځېدل موږ هغې سره ټاله شلو او موږ ته ظاهر معلوم و دغه د قدرتي معدن دی تور رنګ کې او زیاتر دا ډېر قیمتي شی دی بعض دا په دې رنجو کې یا په نور داسې خاص خواص شیزونو کې د استعمالیږي ټیک شو که نه څنګه چې ګریفایټ دی دا دغسې کلر کې راځي خو بعضې چې ځایونو کې دا سیسټم لکه د هغه سلیټي ورته موږ وایو په هغې شکل کې راځي بعضې شکل دغه کې راځي خو مختلف شیزونو کې دا راځي بهر کیف دا ده چې زموږ د علاقه الحمدلله د هر څه نه مالامال ده په دې کې هر یو معدن موجود دی لیکن دا ده چې په دې باندې نظر انساني پکار ده او چې کم خلک په دې کې اړم دي او نو دغه خلک او باقي دا ده چې دغه د تحصیل دا خبره زما د درنو وروڼو وکړه تاسو ته نو دا ډېره ښایسته خوږه خبره ده چې صرف انکم سورس الحمدلله لکه تاسو ته ما دا خبره وکړه چې تر کاپره پورې شی دلته کې موږ سره موجود دی نو چې کاپر یو ځای کې میلاویږي نو په هغه ځای کې د ګورمنټ د وسایلو ضرورت پې نشته دی چې صرف موږ له دغه یو پوینټ جوړ کړي چې دغه ځای کې دی موږ له تحصیل راکړي نو امید دی انشاءالله العزیز دغه ځای کې به د روزګار دپاره هم یو موقع جوړه شي او په دغې وسایلو اجازت چې موږ ته میلاو شي نو بیا انشاءالله ته ګوره چې دا ګډون زموږ څنګه مچویږي دیوالونه مقفل دي د دې ښار د کلاګانو دیوالونه مقفل دي د دې ښار د کلاګانو زمون کار د حق صدا ده که څوک اوري او که نه اوري درنو عزتمندو کتونکو تاسو واورېدل د دې کسانو دغه عظیم سوچ دغه لوی اجتماعي حل چې د امازي او د ګډون د دغه وروسته پاتې علاقو دپاره د دې سره دی نه یوازې دې سره دغه یو سوچ دی یو ویژن دی بلکې د هغې د امپلیمنټیشن دپاره هغې سره ټول ثبوتونه او یو پلان هم دی او څنګه چې زموږ د ملګري ویل چې دا د مابړ حق غر دی چې کوم ښایسته څنګه بار نه ښایسته دی داسې پکې نه د منرل ډک دی نه د بعید چې حکومت دغه ته عملي جامه ورکړي او دغه جدا تحصیل جوړ شي او د دې خلکو معاشي زندگی او د دې خلکو خپل ژوند هغه آسان شي خو د هغې دپاره لازم ده چې دغه علاقې هر ځوان هغه اواز پورته کړي خپل موبایل روالي په ځای د دې چې هغه یو ځای بل ځای کوي هغه د دې لپاره استعمال کړي چې دغه ویژن دغه سوچ دغه تصور هغې ته عملي جامه اغوستول ممکن شي کوم به چې دې علاقې تقدیر بدل کړي دوا خان جانان وطن نیوز بنیر